د پاکستان سیاسي کړکېچ ورځ د تېرېدو سره مخ په خرابېدو روان دی. یعنی دا وخت په پاکستان کې چې د ګور زیات سټان یې اخیستي دي هغه پاکستان تحریک انصاف دی. هغو هم په ملک کې د داندلۍ تورونه په الیکشن کمیشن اف پاکستان باندې ولګول او په ضد یې د احتجاج اعلان وکړ. دارنګه مخکې چې موږ ویلي وو په تېرو ویډیوګانو کې چې په بلوچستان کې ټول کمپرست جماعتونه که هغه د بلوچ بیلټ دي که د پښتانه بیلټ دي هغه د اولې ورځې څخه بر سر احتجاج دي. یعنې تېره ورځ یې مظاهرې وکړې او نن هم مظاهرې دي او نن د دې ترڅنګ پیر بګړه چې په سند کې تقریبا دویم د پیپلز آباد دویم دریم غټ سیاسي ګوند بلل کېږي هغو هم نن په حیدرآباد موټروې باندې خپل غټ احتجاجي پرلط اچولی دي. هغو مطالبه دا ده چې زموږ سره هم داندلې سوې ده او د بلې خوا که چیرې موږ ورته وکتل څو د سیاسي کړکېچ د څنګ دا کړکېچ چا جوړ کړی دی، سیاسي صورتحال په ملک کې چا خراب کړی دی. په دا کې خو ورځ د تېرېدو سره ډېر څه مخته راځي. تېره ورځ د جمعیت علماء اسلام د پاکستان کوم مشر چې دی مولانا فضل الرحمان دی د پی ډي ایم مشر هم دی. تېره ورځ د پاکستان د اردو چینل سما سره په خپله خبري ناسته کې د دې شي اعتراف وکړي چې په تېر وخت کې د عمران خان په خلاف تحریک عدم استحکام موږ د فوج د مشر جنرال باجوا په خوله باندې راوستی. نو که چیرې موږ دا ته وګورو چې د یوې خوا فوج او ادارې دا وایي چې په پاکستان کې زموږ مداخلت نشته، د بلې خوا د سیاسیان بار بار د بغارې وایي لکه تېره ورځ چې مولانا فضل الرحمان صاحب دا وویل. که چیرې موږ د مولانا فضل الرحمان صاحب خبرې ته وګورو خو داسې معلومیږي چې یوازې فوج په دې کې نه دی ککړ، په دې کې دغه سیاسي جماعتونه هم ورسره ککړ دي. یعنی نن مولانا فضل الرحمان صاحب دا وایي چې دا د فوج په خوله موږ وکړو او موږ څه غلطي وشوله، لیکن د یعنی د نن څه څو ورځو مخ پرې دا غلطي اعتراف نه کوي. د دې وجه څه ده؟ د دې لو وجه دا ده چې د سر داندلي وسوه، کم ووټونه کم سیټان یې واخیستل ځکه چې دم بغاري کوي. نو موږ سیاسیانو ته پکار دي، زموږ د ملک سیاسیانو ته پکار دي که هغه کمپرست دي که نشنل پرست دي که غټ تنظیمونه دي که کوچني تنظیمونه دي، که چیرې د دوی ګټه وه که فوج سره میلاو که ادارې سره میلاو دی قوم خاموش ساتي بیدای ساتي حقایق نه ورته وایي. که چیرې د دې سره ظلم وسو ناانصافي وسوله یا د دې توقعاتو کم دته شی میلاو سو لکه تېره ورځ چې جمعیت علماء اسلام ته میلاو سوی دي، نو ځکه چې دا په ټي وي باندې راغلی او سریعه مې دا خبره افشا کړه ښکاره یې کړه. نو پکار ده چې سیاسي جماعتونه د مستقل بنیادو دپاره د دې شي مخنیوي وکړي او ادارو ته پکار دي چې دا رقم صورتحال د نه جوړولو دپاره په خپله دایره کې اوسي، ځکه چې زموږ د تریاتر عین هر چاته خپله دایره ورکړې ده. د خپله دایره کې دننه د اوسېدو اختیارات یې ورکړی دي. څوک هم د خپل دایرې څخه وځي هغه به مجرم ټیراو کېږي، لیکن د بد امرغه زموږ د پاکستان عدلیه په دې شیانو باندې ډېر کمزورې ده. دلته قانون شته، په قانون باندې عمل درآمد نشته. تر څو پورې په قانون باندې عمل درآمد شوی نه وي تر هغه ساعته پورې په ملک کې یو حقیقي جمهوري ګورنمنټ جوړېدل یا په وجود کې راوستل یا عدلیه پرمختلل دا یو ګران کار دی. نو دې دپاره پکار هم دا دی چې اوس هم وخت شته خدای مکړه که موږ د تاریخ اوږدو کې ولاړ سو، د 71 له ولاړ سو، د 71 له ولاړ سو چې هلته هم دا رقم په هغه وخت کې چې کوم شیخ مجیب الرحمن هغه د هغو سره د دندلي وسوله، ځکه چې بیا دا په وجود کې دا سیستم راغلی. یعنی یو ملک دوې ټوکرې سولو، یعنی بنګلادیش جلا سو پاکستان جلا سو. خدای مکړه چې پاکستان کې دا شی بیا پیدا نشي. که چیرې موږ د تاریخ په اوږدو کې ولاړ سو 50 کاله تېرېدو وروسته لا هم موږ د تېرو غلطیانو څخه سبق نه دی اخیستی او بار بار غلطیان یې کړو. دا غلطیان یوازې سیاسیان نه او سیاسیان دي دا یوازې دا نه بولي چې ادارې کوي، په دا کې ټول ککړ دي. دا غلطیان یې ټول کوي، هم یې عدلیه کوي، هم یې سیاسیان کوي، هم یې کمپرست جماعتونه کوي، هم یې ادارې کوي. کمې ادارې او زورور ادارې چې دې سیاسیان ورته وایي دا یې ټوله کوي. د دې حل دپاره پکار دا ده چې یعنې تینک ټینک دې جوړ سي. د پاکستان کم پالیسي میکر ساز کم ادارې چې جوړې دي ستا هغه د خپل کار وکړي، که نه دي جوړې هغه دې په وجود کې راوړي چې د روان حالات څخه دا ملک وباسي. زموږ دا وخت سټاک ایکسچینج ډېر په منده کې روان دی، کمزوري روان دی او د ګرانۍ ده. په ملک کې افراطفري ماحول جوړ دی. په ملک کې د روان حالات د مخنیوي دپاره پکار هم دا ده لکه مخکې چې ما ذکر کړل چې د ملک ټولې سیاسي پارټیانې دې په یو پلیټفارم سره کښېني او په اخلاص سره کښېني د روان حالات حل دې راوباسي. که چیرې دا نه وسي کیدای سي چې ضروري ادارې بلادست قوتونه یو وارې بیا په ملک کې د ایمرجنسي یا مارشال په شکل کې خپل ګام واخلي، ځکه چې د دا رقم حالات دپاره بیا حقیقت هغو ته یو میدان ور پیدا کېږي چې هغه دا رقم کار وکړي. ځکه چې عدلیه دا وخت یقینا د ډېره د پرې کار نه دی کړی، نه کوي
د الیکشن د 8 تاریخ سنن 14 تاریخ دی در اوسه ته پوری یعنی عدلی خاص کار نه دی کړی احتجاج ورته تیرېدو سره ټول پارټیان په احتجاج راوځي او په ملک حالت خرابېږي دا زموږ په اقتصاد باندې زموږ په معیشت باندې زموږ په ذهنیت باندې زموږ په نفسیات باندې ډېر منفي اثرات اچي د دې منفي اثرات د مخنیوي لپاره عدلیې ته پکار دی چې فوراً سپریم کورټ اف پاکستان او د په شمول څلور سی آی کورټس دي هغه په فوري تور باندې د نوټس واخلي